بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم او سره اعظم ستاسو ور ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا. ملګرو دا وخت کې د باډوان نه د ګلخان ور د کور نه ستاسو سره نیغ پنیغ یو. ګلخان ور کم چې د نن نه 15 میاشتې مخکې پاک رسیدلې دی. 15 بچیان تی پاتې شوي دي. د هغه خور سره ناس یم، د هغه بچیانو سره ناس یو، د کومو چې ژوند د پلار د مرګ نه بعد ډېر په سخته دی. ډېر عمر یې پلار بیماري هم تېره کړې وه. دغه په جمدونې هم دا کور ډېر د سختو سره و. اوس هغه سختې نورې هم یو په دوه شوي دي، ځکه چې د دې بچیانو په سر باندې د پلار سوری نشته، د پلار لاس په سر باندې نشته، او دا کور ډېر زیات د سختو سره دی، ډېر زیات د سختو سره دی. راغلی یو د خپلې خور له د دوی نه به اورو د دوی د ژوند په اړه باندې تاسو ته به در رسو، او تاسو به دا اواز مخ په وړاندې د خپلې خور ته وړئ، او د دوی سره به امید د رب العالمین نه چې څونه هم د مخکې کورونو سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړې دي، د دې خور سره به هم هغسې مرستې کوو، هغه خوشحالۍ به سره شریکې کوو. زما په څنګ کې دا بچی ناست دی، نن یې 8مه ورځ د اپریشن هم کړی دی. اپریشن پې هم لا ټولې پیسې قرضې پرتې دي. دا کور څونه د سختو سره دی. د خپلې خور نه یو څو تپوسونه کوو. خورې السلام علیکم. خورې دا راته ووایه چې د ګلخان نور 15 میاشتې شوې د مرګ په دې 15 میاشتو کې یا د هغه د بیمارۍ په دوران باندې داسې څوک ستاسو سره ودرېدلي دي چې ستا د دې بچیانو په سر یې لاس کېښودی دی؟ دا کور څومره د سختو سره دی او د هغه د مرګ نه بعد څومره سختې په تاسو باندې سیوا شوي دي؟ بس چا را سره لاس نه دی کړی، نه م چا تپوس کړی دی، او بس په خپل هغه لګیا یو، خدای په اسره لګیا یو. لکه ماشومان دي، دا چم ګاونډ چې سر راولي کي بس اوله ورکړو، هېڅ هم نشته دی، خو بس د الله سرې ته ناست نو. د دې ماشوم د اپریشن څو ورځې شوې خورئ؟ د دې د اپریشن نن 8مه ورځ ده. د دې اپریشن د څه اپریشن هم ورته کړی دی او د کم طرفه دا پیسې تاسو برابر کړي دي؟ آیا دا پیسې اوس پوره شوي دي، څه در باندې پاتې دي، او اوس څونه مسله ده دوی ته؟ خاوند مې بیمار و او تور جړی و، کینسر و، غرن لاړو، لکه مړ شو، بچی راته پاتې شو. دا 15 واړه دي که نه، یو که کورونه یو شی بل شی رالیږي، که موږ په ټایم تېروو، بله په دې یو ماشوم باندې وي. لکه 65 در لاغې بیا م ول اپریشن وکړلو، پیسې را سره هم نه وې په دې کورونو کې م لکه لږې لږې راټولې کړلې، اپریشن م ول پې وکړو. او زموږ اوس د هېڅ شي د رقم نه لګي، خدای په اسره باندې ناست یو. څوک خیرات راوړي، څوک زکات راوړي، چم ګاونډ لاله وظیفه راوړي، دا واړه ورته ناست دي. پلار یې لاړو مړ شو، خپل خپلوان هم تپوس نه کوي. دغه شانتې ناست زه په خپله هم بیماره یم، چېرته کار خدمت هم نشم کولی. زه خو وینم ما خو به وله خدمت کولو، خو نشته، هېڅ هم نشته دی، زه خپله بیماره یم. تاسو څه بیماري ده خورئ؟ بس پته یې نه لګي، ما په خپو باندې دړي وجود مې خوږېږي چې څه بیماري مې د ډاکټر نه یم تللی، پیسو ته لاسه نه ځمه. خورئ د دې ماشومانانو بل ورځ خو تاسو یې سوال مینت هم دوله وکړو، اپریشن خو څه په چاندو باندې وشو، چې ډوډۍ هم تاسو خبره واضح کړه چې په چم ګاونډ کې راله وظیفه راغونډېږي، خو د دې ماشومانانو سره د اختر څه کوي، د دوی د جامې څه کوي، د دوی د پیزار څه کوي، د هغې سره څه کوي؟ بس دا پیزارونه شلېدلي، څوک وایي امې موږ له پیزار واله، څوک وایي موږ له بستې واخله. زه ورته یم پیسې دله واخلم، پلار خو م لاړو مړ شو، بس زمونږ څوک دی چې لکه موږ له پیسې وګټي او موږ له راوړي. که چې باختر و نو موږ به وایي چې ځه که دې به راشي موږ له بار سره راوړي. اوس خو لکه زمونږ یوه اسره هم نشته بغیر د خدای د اسرې نه، دغه شانتې ناست یو، د غره په سر کې ناست یو، څوک را سره خواته دونه شته هم نه، لرې یو د کلي نه.
هېڅ هم نشته دی، دغه شان ناست نم دیوالونه شته دی، نم دروازه شته دی، نم برنډې شته دی، په پردي کور کې ناست یو. بچې دا راته ووایه چې کله در باندې درد راغی که نه نو بیا یې کوم ځای کې ته ویې وړی او چې کور پیسې هم نه وې تا ته ډاکټر هلته د اپریشن وې نو هغه وخت یاد شي چې ستا د مور بیا څه کول او څومره سخته وه تا باندې څومره تکلیف و او د اپریشن د لاسه داسې پروت وې. دردونه راباندې راغلې دغه شان هسپتال ته یې ویوړم ورو ورو په دغه شان لاړم هسپتال ته او مور راله په کورونه پیسې راغونډولې او دغه شان بس بیمار مو پته راته نه وه درد راباندې راغله اچانک درد راباندې څه درد در باندې راغلی بچې؟ اپنډیسایډ درد راباندې راغله هسپتال ته یې ویوړی نو بیا به هغې څه وی چې پیسې پې لږ او دغه شان یې 1000 روپۍ پې نو زما مور ولګېده کورونو کې پیسې راغونډې کړې دغه شان یو کور ته پورته نه بل کور ته ورغله اپریشن دغسې بیا وشو بس دغه شان 8000 روپۍ سکول وی بچو سکول ویم په څه هم کې څلورم کې هم پیپر مې ویو بس پیپر راوړم ختم شوی بس چې سکول هم ځای شو اوس یې هغه کال ځای شو پلار هم نشته چپل لار څوک نه هلي نه څوک چپل کول بستې درک هم نشته څوک رال جامې نه هلي دغه شان بس څوک څه نه راکوي څوک زمونږ په خپل هم د مزدورانو او نه راته څوک څه راکوي پلار مې چې و دا سختې مخکې نه وي چې اوس مې پلار مړ شو وفات شو نو بس دا چل شروع شو دغه شان مونږ ته د پیزارو تکلیف دی مونږ ته جامو تکلیف دی مونږ ته د خوراک تکلیف دی څوک وظیفې راوړي څوک څه راوړي دغه شان خلک راله څوک راولي څه شی راولېږه بیا خورو څوک راله څه راوړي بس هغې ته ناست شو. بچې تاسو چې هر څومره د وظیفو باندې ژوند تیر کړی دی یا څومره سخت هم تېرې کړي دي هر څومره چې وی بس د سختو هغه وخت انشاءالله چې لاړو ښه مونږ راغلي یو په ډېرو امیدونو باندې او ډېر غیرتمند پښتانه هم په دې دنیا کې زموږ مشران زموږ کشران داسې خلک موجود دی انشاءالله چې ستاسو چې څومره هغه سخته وه هغه تاسو تېره کړه ستاسو هغه جړه فریاد ستاسو هغه سختې ستاسو هغه لوږې ستاسو هغه تندې د جامې د پیزار تکلیف انشاءالله ډېر زر دی چې زه به راځم او ستاسو د کور ته به د خپل ځان سره ډېرې خوشحالۍ راوړم د خیره سره د هغې خلکو چې کم خلک ستا مشران دي کم دي ترګان دي او تاسو لی رالیږي صحیح ده او انشاءالله چې څومره هم وي نو راتلونکي وخت به زموږ ډېر زیات کوشش به کوو انشاءالله چې هغه مسافر ستاسو د اواز څومره په ښه طریقې سره ورته مونږ ور وړاندې کړو ستاسو سره زموږ د دې خور سره د دې بچیانو سره او داسې به ووایو انشاءالله چې د دې مسافرو د برکته زموږ د هغې غیرتمندو پښتنو د برکته د هغې وروڼو د برکته الله تعالی په خصوصي فضل او رحم به انشاءالله چې ستاسو ژوند الله تعالی اوس بدلی د اخلاص په لار د هغې مسافرو په هغې رالیږلي خوشحالو او انشاءالله چې راتلونکي وخت به تاسو چاته سوال منت نه کوئ صحیح ده انشاءالله. چې ته سکول ته ځې څه هم کې اول پاتنه کې بیا اول شو نن سکول ته نه یې تللی چټیانې دي چوټیانې دي نو ته خو اوس هم د سکول بجامو اوس مې دا مور واغوستې نور مې څښی مور مې راته دا واغوستې ته لږ راشه دی ښه ماله ښه راشه بچی نورې جامې دې څښاوې نو دا دې واغوستی ها نورې جامې نشته دا خو د سکول دی بچی کله چې سکول نه وي نو بیا خلک د سکول جامې نه اغوندي دا مې راته مور واغوستې نور مې څه مې نشته او پیزار بچو پیزار مې هم څه نشته سکول ته په څه کې ځې پلار ته یادېږي بچی هغه چې و تاله به یې څه راوړه هر څه مې راوړه او وسو
پلار مړ شو سره څوک نه راوړي زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم پلار مړ شو سره څوک نه راوړي سکول ته چې ځې بچې پیسې د ځان سره وړې ولې مخکې هم پلار راوړی هم پلار نه دی اوس په وړې ښه بچې د دې نه بعد ښه بل ځل چې راځم تاله سره وړم ها مې یو پیدا او نور څه بس ته ته مې پلار راته ژوندی وې ما به خیر ولې غوښتلو دا وړوکی ماشومه ده خو چې کله د پلار ذکر راغی نو تاسو واورېدل وی چې پلار مې مخکې به مې پیسې هم وړې پیزار هم و جامې هم وې دا هم د دې خبرې باندې پوه شوه چې کله پلار په کور کې نه وي نو هیڅ هم نه وي څه به زمونږ کمزوري وي څه به د چم ګاونډ کمزوري وي څه به د هغې مشرانو هم په دې کې کمزوري وي کم سړي ته چې دا ورځ خو ښکاري چې زما په بورډ باندې به الحاج څنګه لیکلی کېږي خو دا بچې ورته په چم ګاونډ کې نه ښکاري زویمه که چېرې مونږ ته داسې بچیان ښکاره شوه که نه نو زمونږ ډېرې مسلې به الله تعالی په خپله باندې حل کړي زمونږ ډېرې بیمارۍ زمونږ ډېرې ستونزې زمونږ ډېر د ژوند دا راحت چې کوم زمونږ د ژوند نه تللی دی که نه که د انسان سره پیسې ډېرې زیاتې شي ډېر سهولتونه شي خو په دې ژوند کې خپل یو راحت وي یو خوشحالي وي چې هغه انسان ته په پیسو نه میلاویږي هغه د دې خلکو سره زمونږ د ژوند نه هم ورکې شوي دي ولې چې داسې خلک کله مونږ نظر انداز کو نو ماشاءالله پیسې هم ډېرې وي ګاډي هم ډېر وي سهولتونه ډېر زیات وي خو راحتونه ډېر کم وي ځکه چې زما او ستا راحت الله تعالی زمونږ د داسې بچیانو سره د داسې خویندو سره تړلی دی چې کله مونږ د داسې خلکو سره د خپلې خوشحالۍ شریکول شروع کړو نو الله تعالی به زمونږ او ستاسو په ژوند کې هله یو راحت راولي او الله دې وکړي چې زمونږ هغه راحت او هغه خوشحالیانې نصیب شي که پیسې وي او که نه وي خو دا 2 ورځې ژوندون دی چې د چا په کار راشي او انشاءالله د دې بچی سره مې دا واده ده چې بل ځل راځم نو د دوی چې څومره خوشحالیانې دي د دوی چې څومره ضروریات دي د دوی چې څومره د ژوند نیمګړتیاګانې دي هغه به الله تعالی پوره کوي خو په څه باندې زه ستاسو غونته کې په غیرتمندو مسافرو باندې مونږ ویاړ کوو فخر پې کوو د یو کوره چې وضو د مخکې نه ورته ووایو خورئ څه به درله کوو چې بل ځل راځو تاسو له به سره وړو ستاسو څه شي ته ضرورت دی ولې چې دا هم مونږ ته پته شته چې کله د اخلاص په لار باندې دا ماته ګوډه کیمرا مونږ یو کور ته ور دننه کړو نو په دنیا کې په داسې بچیانو باندې ډېر مین خلک شته چې هغه وایي راشه د خپل بچي نه یو نوڼی بیا روشو کوه او دلته دا خور هم منتظر ده د هغې خوشحالو خو کله کله راله خفګان هم ډېر زیات راشي چې په دنیا کې داسې ملک پاتې نه دی چې د هغې نه زموږ سره مسافرو د دې خویندو سره د دې بچیانو سره خپلې مرستې شریکې نه کړې خو کم خلک د کومو خلکو چې دا بچیان منتظر دي په چاپېرچل کې هغه که دیر دی که سوات دی که میدان دی هر ځای ته چې ورځم نو چار چاپېره ډېر ښایسته ښایسته کورونه وي ډېر ښایسته ښایسته خلک وي ډېر د ښایسته سوچ مالکانان په هغې علاقه کې موجود وي خو د داسې بچیانو باندې نظر نه لګي الله دې وکړي چې زمونږ او ستاسو نظرونه داسې بچیانو ته ورسي نو زمونږ د ژوند چې کومې نیمګړې خوشحالۍ دي هغه به هم الله تعالی مونږ ته پوره کړي خورې دا راته ووایه چې دا خو اولنی اختر دی او د ګل خان نور د مرګ نو اوس راتلونکې روژه ده په تاسو باندې او څه ذریعه ستاسو نشته مشر بچی چې کم دی هغه هم په شپږم کې تاسو وایه سبق وایي تللی دی سکول ته
په هغې ورپسې دا دی دا خو لا 5-6 میاشتې پروت دی د خپل سکول نه کال یې ضایع شو خو داسې څه لاره وینئ چې په هغې باندې به ستاسو راتلونکې څه ورځې د خوشحالو راشي یا په اختر کې سبا چې کوم اختر را روان دی کومه روژه را روان ده دا بچی ستا نه داسې څه غواړي نو دا به تر کمې پورې داسې کېږي او تر کمې دي داسې دغه دی چې دا به همدغسې خیرات زکات دی په چم ګاونډ کې په سوال به دا ژوند تېرېږي که څنګه به مخکې دا ژوند ځي بس روژه چې به لکه راتله زمونږ سړي به سودا مودا راوړله او اختر چې به شو بیا به یې هر څه راله راوړله دې ځل زمونږ لکه هېڅوک هم نشته دی بس الله ته اسانه ده د الله طرفه را باندې راغله د دې وړو جامې نشته دې جنۍ مې اوس دغه جامې نه وې دغه مې ورته واغوستې د سکولو خاشه وې جامو دره کې نه لکه دا ټول ماشومان دغه شان پیزارونه غواړي شلېدلي هېڅ هم نشته دی د الله په اسره باندې ناست یو چې ستا څه نوم دی علیمال جان سکول ته ځې ها څوم کې دریم کې نن نه یې تللی نن چوټي ته د ګول په ورځ به سکول ته ځو اوس زموږ دریم کې اوس څلورم ته شو کاپیانو پیسې نشته هغه پیسې ونه اوس نه کاپیانې دي هغه کاپیانې اوس نشته دریم کې څلورم ته شوم څلورم کاپیانې نشته بس هم نشته سکول چپلونه هم نشته سکول جامې بس هم نشته بسته شلېدلې وه زه زما مور کار کوم ایسته مو وګنډله بس هم نشته زما چې خلک دي که نه هغه پاپړ خورم هغه سره ډوډۍ مافي املاyo las huevas خونه اصلي لا اوس به هم مکتبې وې کمې پلاره ته ژوندې وې ما به خیر ولې غوښتلو زه به ولې لیونې وې دا چې هر سره نه پاتې دا چې هر سره ماشومان راته جاړي څوک وایي موږ له بستې واله څوک وایي موږ له پیزارونه واخلئ بله رستلو بازار ته راله کوم بوتل چې راله ده راته ژړله وایي تا وایي ما له بسته رانه وړله ان ما ورته بسته ته لمونږ په څه باندې والې زموږ سره پیسې نشته دي موږ ته ځان هلک بیمار و پیسې نو هر څه به وله والې څه نشته دی را سره الله په سره باندې ناست یو الله ته پاتې شوي یو خورې دا زموږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن هغه وایي داسې یتیمانانو له ځان ورسوئ داسې کونډو خویندو له ځان ورسوئ چې د هغوی ژوند په سختۍ سره وي هغې تنظیم د طرفه د هغې رونو د طرف نه دی کوم ورونو چې د پیسې رالېږل د هغوی د طرفه د اوس داسې لږې پیسې در کومه په دې باندې به دې ماشومانو له بستې والې دې ته به کاپیانې واله چې داسې څه ضرورت وي هغه واله او ډېر زر به راځم انشاءالله تعالی ستاسو د هغې رونو د هغې مشرانو د هغې کشرانو د هغوی د طرف نه به ډېرې زیاتې خوشحالۍ انشاءالله راوړم او ستاسو سره به یې شریکوم دا کمې پیسې چې خلکو رالېږلې هغوی ته دې څه وینا ده هغو سره د الله ډېر ښه وکړي چې زمونږ لا دونه تپوس وکړو زمونږ خپل خپلوان دي دونه تپوس هم نه کوي چې لا زمونږ یې دونه تپوس وکړو خدای دې عزت وکړي چې زمونږ لا یې دونه پوښتنه وکړه او تاسو دونه د غره سر ته راوختئ دونه تکلیف هم وکړو زمونږ تپوس هم وکړو خدای د سره ډېر ښه وکړي الله دلته دې اجر درکړي ښه ملګرو دا و د پروګرام د یتیم اواز کې د باډوان نه د ګل خان روډ د کور نه د هغوی خبرې هم تاسو اورېدئ چې په دې کور باندې څومره درد دی او د خپلې خور خبرې تاسو واورېدئ چې کله په ماشوم باندې بل ورځ درد راغی نو 8000 روپو دپاره د خور په دې کلي کې څومره کورونه کتلي دي په 200 په 500 یې راغونډې کړي دي
هغه ماشوم چې کم په کټ کې تړقېدو چې وي مور یې وې که دا لږې سر شوی و نو چاودلی به الله دې نه کړي پاتې ولې و ایثار ولې و دا دومره تکلیف ولې شو چې دلته بچی پروت و تړقېدو هلته کې مور په دې غم کې و چې 8000 روپۍ دی له برابرول دي داسې بیا مور چې کله د شناختي کارت د دفتر نه راځي نو دلته بل بچی هم په تمه ناست وي چې مور ته خو تللی وي ماله د سکول بسته را نه وړه ماله د سکول سپلای را نه وړې مور به یې د کم ځای نه راوړي د پلار سوری نشته په دې کور کې داسې صدقه نشته چې 1 روپۍ د دې کور آمدن هم نشته نو چې روټۍ خو به د خور په چم ګاونډ کې وظیفه ځان له راغونډه کړي خو بسته به د کم طرفه راځي کپړې به د کم طرفه راځي فیضار به د کم طرفه راځي هر ځای ته چې ورځم د یتیم اواز لا نو هم دقه یو اواز دی د یتیم چې پلار جم دی او هر څه ډېر تیرو اوس نه د سکول هغه 15 روپۍ شته نه کاپي شته نه پیزار شته د دې ماشومې 2 جوړې کپړې سهار مور انځلې نو مجبورن ورته د سکول کپړې واچولې ځکه چې 3 جوړه شته نه د دې بل بچي خبره هم تاسو اورېدئ مخکې چې به پلار 10 روپۍ ورځ به یې راکوله اوس خلک په سکول کې پاپړ خوري او موږ سړه روټۍ خورو موږ تاسو دې په خپل بچي راولو چې د هغه د ورځې څومره خرچه ده او بل بچی په سکول کې جامه پیزار خو شته نه خو د بل ماشوم پاپړ ته هم کړېږي چې ماشوم پاپړ خوري نو موږ سړه روټۍ خورو الله دې وکړي چې د اخلاص غونډه کې ډېرې ادارې الله تعالی په دې ملک کې قایمې او دایمې کړي ځکه چې د مشرانو خو داسې حل دی که د مشرانو نه کېدې نو نن به دې بچي د سکول په پیزار پسې نه جړل په کاپای پسې به نه جړل په کتاب پسې به نه جړل په بسته پسې به نه جړل خو الله دې وکړي د الله نه به دقه یو سوال کومه چې ستاسو غونډه کې غیرتمند پښتانه رونه دی الله تعالی چې کوم مسافر د سختو سره دی د سعودي عرب د دوبۍ د امارات د ملیشیا د بحرین د هر ځای کې چې دی د الله نه به هم دقه یو سوال کوم او ټول عمر به د خپلو خویندو نه به هم دقه یو سوال کوم چې هغه رونو ته ډېرې دعاګانې کوئ هغوی خپله هم ژوند ډېر د سختۍ سره دی خو چې کله په یو کور کې کیمره کولاو شي نو د هغه نه بیا خپله سخته هیر وي پیسې قرض کوي یا د بچي د رزق نه راشو کوي خو داسې خویندو له خوشحالۍ ورکوي نو رب جلال دې زموږ د مسافرو په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ وګرځوي ملګرو پروګرام کې زموږ خپله هم مری غوټه چې د الفاظو ډېر سخت کمی راځي خو بس د خپل پروګرام په دې ځای کې را ختمو د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار له ورکوي اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته